په دغه باغونو کې به همیشه د پاره وي. دې ته به الله جنت کې چې څومره خلک پاتې کېږي دا به د الله میلمانه وي، د الله میلمانه به وي. هر قسمه نعمتونه به الله جل جلاله دې ته ورکړي، هر قسمه نعمتونه. کل صفت به له الله ورکړي چې دې کوم یو څیز غواړي هغه به ورته چې کوم دی حاضر وي، چې کوم څیز غواړي. خو دې خپل شکل بدلول غواړي که نه، نو د جمعې په ورځ به یو بازار لګي پکې او دوی وي زما دا شکل نه دی خوښ، نو هغه تصویر او هغه شکلونه ته چې دوی وګوري هغه شانتې به شي. خپل شکل دا اختیار به ته هم الله ورکړي. په خوراکونو کې چې څه خوري که نه هغه به ورته میلاویږي، بیبیانې به ورته میلاویږي. او دغه رنګې د ټولو نعمتونو نه لوی نعمت هغه د الله رب العزت دیدار دی چې په لکونو کاله به جنتیان الله ته ګوري، دوی به مړېږي. او چې کله الله د خپل شان لایقه مطابق په خپل ځان پردې راخورېږي، نو دا جنتیان به وایي الله زموږ دا ټول نعمتونه واخله، الله دوباره موږ د دیدار وکړو. د هر جنتی د ایمان او د اعمالو مطابق به الله دیدار کړي. بعضې د الله بندگان به داسې وي چې هغې ته به الله پر ورځ کې څو پیرې خپل دیدار کړي. عامو مسلمانانو دپاره به د جمعې په ورځ باندې دیداري ده، د الله دیدار به کړي. او د هر انسان د ایمان او د اعمالو مطابق کرسۍ به ورته هم لګېدلي د الله دیدار ته. بعضو ته د سرو زرو، بعضو ته د سپینو زرو، بعضو ته چې کوم دی د قیمتي کاڼو. د هر سړي د ایمان او د اعمالو مطابق کرسۍ به لګېدلي. نو د جمعې په ورځ باندې به عام مؤمنان د الله دیدار کوي. او د دې نه علاوه بعضې مسلمانان به داسې وي چې هغوی په ورځ کې څو پیرې د الله دیدار کوي، لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شان. دغه رنګې نور صحابه، دغه رنګې د دې امت نور داسې خلک چې هغوی په خپل ایمان اعمالو باندې خواري کړي وي، الله سره تعلق جوړ کړي وي او خپل ایمان یې برابر کړي وي، اعمال یې برابر کړي وي، نو څو پیرې په ورځ کې د الله دیدار کوي. نو لوی نعمت به ورته الله دغه ورکړي. او دغه رنګې همیشه دپاره به دا اعلان به الله جل جلاله اخره کېږي جنتیانو ته. د جنتیان به وي ډېر زیات په خوشحاله وي چې یاره الله راته هر قسمه نعمتونه مهیا کړي دي. خو زړه کې بیا کله یو خیال راځي چې هسې نه الله مو د جنت نه ونه باسي. مولوي صاحب ما ترجمه کوله، بوډاګان پکې ناست ګپې لګو، نو په هغې کې د حورو صفت راغی. نو هغې نه مې تپوس وکړي چې یاره دا حورې لوی نعمت دی او که نه دا خالدین همیشه په دې جنت کې اوسېدل د لوی نعمت دی. هغې که باباګانو پکې بعض وایي چې دا حورې لوی نعمت. نو ما ورته چې دا حوره د لرګي وي چې جهنم ته ورسره ځه، بیا به څه چلي؟ نو لوی نعمت به جنتیانو په زړه کې به کله دا خیال راځي. آخره کې به ورته الله جل جلاله اعلان وکړي، ورته به وفرمایي چې ای جنتیانو تاسو نه همیشه دپاره راضي ما، چېرته به درنه نه خفه کېږم، تاسو به همیشه دپاره په دې جنت کې. جنتیان د جنت په استقبالیه کې به جنتیان د څلور اعلان نه کړي. لومبنی اعلان به ورته دا کړي تاسو به همیشه ژوندي یې، مرګ به در باندې نه راځي. مرګ دا به د ګډوري په شکل کې راوستلی شي، د جنت او د جهنم په منځ کې به د یحیی علیه السلام په لاس باندې حلال کړلی شي. یحیی علیه السلام له به چاړه ورکړي چې دا مرګ حلال کا، مرګ له به مرګ راشي. جنتیان به خوشحاله شي، جهنمیان به خفه شي. جهنمیان به کله چې ډېر تکلیف پې سیوا شي چې موږ به مړ شو که نه، خو مرګ خو هلته شته دی نه. لومبی اعلان به دا کېږي تاسو به همیشه دپاره ژوندي یې، مرګ به درله نه راځي. همیشه به صحتمند یې، بیماری به در باندې نه راځي، د سر دړ قدرې په انسان باندې نه راځي. همیشه به ځوانان یې، بوډاتوب به در باندې نه راځي. او همیشه په خوشحالو نعمتونو کې ستاسو خوشحالی نعمتونه به کمیږي نه، ختمیږي به نه، بلکې په دنیا کې دا ترتیب دی چې یو ورځ د بلې نه بدتر راځي خو بهتره نه راځي. او په جنت کې به یو ورځ د بلې نه ښي، بله به د بلې نه ښي. نو دا نعمتونه به الله ورکړي. خو د ټولو نه لوی نعمت د الله دیدار دی. او ورپسې بل نعمت ته الله لوی هغه همیشه په جنت کې پاتې کېدل دي. څلور نهرونه به د هر جنتي په کور کې بهیږي، د صفا اوبو، د شرابو. خو داسې شراب به نه د دنیا دا ګنده شراب چې انسان باندې نشه راولي، بیا د خور مور او د ښځې منځ کې فرق نشي کوي، دا به نه. نشه به کې نه وي، د لذت او د خوند دپاره به وڅکي. صفا اوبو او شراب او ګبین او پی، د دې څلور نهرونه به د هر جنتي په کور کې بهیږي. د عامه قاعده الله ذکر کړي چې دا د یو خاص جماعت سره دا وعده نه ده. هر ځای کې الله چې د پیغمبر سره کله مدد ذکر کړی د ابراهیم علیه السلام په اور کې پاللی دی، یونس علیه السلام د مې په خېټه کې پاللی دی، نو وروستو سره الله دا الفاظ ذکر کړي دي وکذلک نجزي المحسنین وکذلک جزاء المحسنین. الله وی دقه بدله ده د نیکو کارو، چې دې په شان د عمل وکړم دقه بدله ده. الله به دغه خلکو له بعضې وخت کې مونږ د ذهن کې یو خبر شیطان راواچي چې خو پیغمبرانو هغې سره د مدد وعده وه، مونږ
خو هغه شانتي نه یو نو الله وی شنا چې څوک هم دک شانتي عمل وکړي کو ته هر زماني وي خو ایمان او دک شانتي عمل وکړي نو الله وسره دک شانتي وعده ده